جمع دوه قسمه ده، جمع سالم او جمع مکسر. سالم څه ته وایي چې د واحد هغه صيغه پکې صحیح سالم وي، صرف اخر کې ورسره اضافه کیږي. او جمع مکسر څه ته وایي چې د هغې د واحد صيغه نه ده، هغه ماته ناماته شي، یا پکې شروع کې اضافه وشي، یا پکې په منځ کې وشي، یا پکې څه کټوتي وشي وغیره. ٹھیک شوه؟ هغې ته جمع سالم جمع مکسر ورته وایي. نو جمع سالم هم بیا تقسیم کا، جمع سالم مذکر، جمع سالم مؤنث. ما تاسو ته بیا ویلي جمع سالم مذکر هم ویلی، ما تاسو ته ویلي د جمع سالم مذکر په اخره کې د اونه اضافه شوي. ٹھیک شوه؟ د اونه آواز وي. او د جمع سالم مؤنث په اخره کې د آت آواز وي. مؤمنات، کافرات، مشرکات، منافقات، قانتات، خاشعات، تائبات، صادقات، صالحات، مؤمنات، مسلمات وغیرہ وغیرہ. دا تاسو ته ما پرون ډېر زیات تفصیل سره لیکلي وو. ښه، نن به مونږ انشاءالله مونږ به نن جمع مکسر وایو. ٹھیک شوه؟ جمع مکسر به نن وایو. ما تاسو ته ویلي جمع مکسر څه ته وایي؟ جمع مکسر ما تاسو مخکې درته مې لیکلي جمع دوه قسمه ده، جمع سالم، ٹھیک شوه، او جمع مکسر. دی جمع مکسر ته چې دی که نه جمع تکسیر هم وایي. ښه، جمع مکسر یا تکسیر. او تکسیر ما تاسو ته ویلي وو د نکسیر نه وتېری، او نکسیر تاسو هغه نکسیر بیماري پېژنئ چې څه ته وایي. ټیک شوه؟ نکسیر بیماري. او په پښتو کې ورته اسپه وایي. اسپه بیماري ده. دا یو قسم بیماري ده، انسان په دې پوزه باندې एकदम بس چېرته په لار روان وي، نه څه سره لګېدلي، نه زور یې اخیستی، هېڅ هم نه، بس ډایرکټ اچانک د ده د دماغ نه وینه را روانه شي، دا په پوزه باندې وینه راماته شي، نو هغې ته اسپه بیماري وایي. نور په اردو وغیره کې دا اکثر مشهوره نکسیر بیماري ده. او نکسیر د تکسیر نه وتی، نکسیر هم په پوزه وینه ماتېدو ته وایي، او تکسیر هم ماتولو ته وایي، او مکسر هم د دغې نه وتی دی. نو جمع مکسر، د جمع مکسر مطلب دا دی چې د واحد صیغه ماته شوې ده. نو انشاءالله نن به مونږ د جمع سالم مونږ بیا تقسیم کړې وه، جمع سالم مذکر، ٹھیک شوه، او جمع سالم مؤنث. نو مؤنث په څه نه پېژنو؟ ما تاسو ته ویلي د مؤنث علامت څه دی، پهچان یې څه دی؟ د مؤنث په دغه کې به چې دی اونه آواز وي، اونه. ٹھیک شوه؟ او د جمع سالم مؤنث په اخره کې به د آت آواز وي. ٹھیک شوه؟ ګورئ د خوشحواس ټول توجه کوئ. نو نن به انشاءالله موږ دا ټول په تفصیل سره ویلو، جمع مکسر به نن وایو. ښه، انشاءالله نن به موږ جمع مکسر وایو. نن زموږ جمع مکسر دی، هغې ته تاسو لږ ګورئ. ښه، نن به انشاءالله جمع مکسر ښه په تفصیل سره وایو. په دې کې به تاسو ګورئ د جمع سالم فارموله څه وه، اخره کې د اونه آواز وي. د جمع سالم مؤنث، د جمع سالم مذکر فارموله دا ده چې په اخره کې اونه آواز وي. د جمع سالم مؤنث فارموله څه ده؟ د آت آواز وي پکې. د جمع سالم مذکر فارموله دا ده چې په اخره کې د اونه آواز وي. د جمع سالم مؤنث فارموله دا ده چې اخره کې د آت اضافه وي، د آت آواز وي. ٹھیک شوه؟ نو اوس انشاءالله جمع مکسر وایو چې جمع مکسر څنګه وي. ها، جمع مکسر، جمع مکسر یا تکسیر. جمع مکسر یا جمع تکسیر. څوک ورته جمع مکسر وایي، څوک ورته جمع تکسیر وایي. ها، دا خبره یاد وساتئ چې د جمع مکسر جوړولو هیڅ قاعده نشته. د جمع مکسر جوړولو هیڅ قاعده نشته. دا د دې څه فارموله نشته. موږ ته به د څنګه پته لګي چې دا جمع ده، نو د عربۍ هغه محاورې نه به راته یا پته لګي، یا به هغه ډکشنري وغیره به ګورو، هغې کې به درته پته لګي چې دا جمع مکسر ده. نو دا جمع به څنګه جوړو؟ انشاءالله اوس به تاسو دا ووینئ. ښه، نو د جمع مکسر هیڅ قاعده نشته. د جمع مکسر د جوړولو هیڅ قاعده نشته. د جمع مکسر د جوړولو بالکل قاعده نشته. ها، د جمع مکسر د جوړولو هیڅ قاعده نشته. جمع مکسر بې قاعدې جوړیږي. نو جمع مکسر به
دا به موږ ته د عربۍ محاورې نه یا د عبارت هغه عبارت کې به راته پته لګي ما ته څو د قرآن پاک آیاتونه وي. و اکواب دا جمع مکسر ده، د کوب جمع ده. کوب چې دی د کپ وغیره ته وایي او اکواب ٹھیک شو. او اکواب موضوع و نمارق د نمرق جمع ده ٹھیک شو. نو نمارق و نمارق مصفوفه و زرابیو ٹھیک شو. زرابی و زرابیو و نمارق مصفوفه و زرابیو مصفوفه څنګه داسې هغه آیات دی ٹھیک شو. ها ګورې بیا قرآن کې الله پاک بل ځای کې فرمایي صحف ابراهیم و موسی. دا صحف چې دی صحف دا د صحیفه د صحیفې جمع مکسر دی ٹھیک شو. د دې دغه نشته دی فارموله نشته څه قاعده نشته بې قاعدې غونته بې قانونه غونته کېده دا جمع ده ٹھیک شو. د دې کې د واحد صیغه ماتېږي او څنګه ماتېږي انشاءالله اوس به تاسو وینئ. ها نن د هغې مثالونه ډېر لیکو بیا به تاسو پته ولګي. ها د جمع دا ورته ولیکئ د جمع سالم د جمع مکسر د جمع مکسر جوړولو څه قاعده وغیره نشته. دا جمع سالم مذکر جوړولو قاعده وغیره نشته، څه قاعده وغیره نشته، دا بې قاعدې ده. ها د عربۍ محاورې نه به یا ډکشنرۍ نه به پته لګي. د عربۍ محاورې یا ډکشنرۍ نه به معلومیږي ٹھیک شو. د عربۍ د ډکشنرۍ وغیره نه به معلومیږي چې دا جمع ده او کومه جمع ده، جمع سالم مذکر ده که جمع سالم مؤنث ده که جمع مکسر ده. نو انشاءالله اوس به تاسو ته پته ولګي. واحد به موږ دا ولیکو واحد اسم جمع مکسر ٹھیک شو. واحد اسم ګورئ دا قلم زموږ په لاس کې دی. دا قلم واحد دی. ګورئ دا قلم ٹھیک شو. قلم ٹھیک شو. قلم دا ګورئ عمده قاف لام میم درې حروف دي کنه. ما تاسو ته ویلو په شروع کې په منځ کې وغیره وغیره دې کې به اضافه والی کېږي یا به پکې کموالی کېږي. نو دا قلم چې دی عمده قلم به درته ولیکو ٹھیک شو. اوس تاسو ته ما ویل چې د واحد صیغه ماتېږي. نو څنګه ماتېږي ګورئ اول خو دې کې په شروع کې اضافه وشوه الف راغی ٹھیک شو. دا جمع ته جوړو جمع مکسر ته جوړو. د قلم کې اضافه وشوه شروع کې اضافه وشوه ٹھیک شو. دا قاف بیا ساکن شو اق شو او دا لام نه دی لام د لام سره بل الف راغی ٹھیک شو. نو اقلام د قلم جمع مکسر ده ٹھیک شو. قلم معنا ده یو قلم، قلمانی دو قلمونه. اقلام معنا ده ډیر قلمونه. دا جمع مکسر ده. د قلم جمع مکسر څه شی دی؟ اقلام. د قلم جمع مکسر اقلام دی. اقلام معنا ده ډیر قلمونه ٹھیک شو. ذکر معنا ده یو ذکر ٹھیک شو. ذکر خلق کوي کنه ذکر اذکار وغیرہ. نو ذکر یو ذکرانی یو ذکر خلق کوي لا اله الا الله محمد رسول الله. لا اله الا الله محمد رسول الله دا یو ذکر دی. او چې څوک یو تسبیح چې لا اله الا الله محمد رسول الله وي او یو تسبیح چې صلی الله علیه وسلم درود شریف وي نو دا دوه تسبیح شو. نو د دوه ذکر یو ذکر لا اله الا الله دی او یو ذکر صلی الله علیه وسلم وغیرہ شو ٹھیک شو. نو دوه ذکر شو. نو دوه ذکرونه ته ذکرانی وي. او ډیر اذکار چې خلک کوي هغه ته اذکار وي. اذکار وګورئ نو ذکر څنګه او په جمع مکسر کې راغی هغه صيغه څنګه ماته شوه. صيغه د لفظ ته وایي. صيغه
لفظ ته وایي که دې ته کلمه هم وایي لفظ هم ورته وایي صیغه هم ورته وایي ټیک شوه نو د واحد صیغه ماته شوه هغې نه اذکار جوړ شو ټیک شوه اذکار جمع مکسر دی د ذکر جمع مکسر اذکار دی د دې مطلب دا دی ډېر ذکرونه ګورئ قلب نه دی قلب زړه ته ویلی شي قلب په عربۍ کې زړه ته وایي ټیک شوه قلب نو یو زړه او چې نه دې سره ان اضافه وکړي قلبانې دوه زړونه ټیک شوه او د دې جمع مکسر څه شی دی نو دا قلب نه دی دې کې به منځ کې اضافه راغله د قاف نه پس بیا د لام نه پس واو لګېدو ټیک شوه واو ساکنه لګېدو او بالا اخره کې قلوب معنی ده ډېر زړونه ٹھیک شو قرآن کې الله پاک وایي لهم قلوب لا يفقهون بها الله پاک وایي د دې زړونه شته خو سوچ سمجھ نه کار نه اخلي ٹھیک شو ها عین چې دی عین دا سترګې ته وایي عین څه ته وایي سترګې ته وایي عین دا عین جمع دا عین تسنیه څه ده عینانی اخري حرف له زبر وکړه ان اضافه وکړه عینانی دوه سترګې او عین سترګه والا وایو ها عین نو دوه سترګې او زه وایم چې ډېرې سترګې نو په عربۍ کې د ډېرو سترګو دپاره دا سترګې د انساني سترګې چې کوم دي ټیک شوه سترګو دپاره اعین راځي اعین ټیک شوه اعین ډېرې سترګې ټیک شوه نو الله پاک وایي لهم قلوب د هغې زړونه دي لا يفقهون بها هغې باندې سوچ سمجھ نه کار نه اخلي ولهم اعین د سترګو جمع راځي د هغې سترګې شته لا یبصرون بها په هغې سره ګوري نه حقیقت پرې نه ګوري ٹھیک شوه ها اذن عربۍ کې غوږ ته وایي اذن یو بل یاد وساتئ ها بیا به انشاءالله دې اذن له واپس راځو یو عین چې دی سترګې ته هم وایي بل عین په عربۍ کې چشمې ته وایي دا چشمه نه دغه والا اوبو والا مونږ ورته چینه وایو په پښتو کې ورته چینه وایي او نور د اردو وغیره کې ورته چشمه وایي نو عین چې دی عین دا دغه چینې ته هم وایي ها چینه نو د عین د چینه چې مراد اخلي عین نو هغه د هغې دپاره د هغې جمع مکسر څنګه دی د هغې جمع مکسر عیون دی عیون ٹھیک شوه د عین د چشمې والا چې کوم عین دی دا چینه د هغې جمع مکسر عیون دی او عین د سترګه چې کوم عین دی که نه د هغې جمع اعین دی د سترګې جمع مکسر اعین دی او د عین جمع مکسر عیون دی د سترګې جمع مکسر اعین دی نو الله پاک وایي ولهم اعین لا یبصرون بها د هغې سترګې شته خو په هغې سره ګوري نه حقیقت پکې ګوري نه ٹھیک شوه ها بیا مخکې ګورئ دې خوا واحد جمع مکسر ٹھیک شوه ها الله جل جلاله ګورئ دا غوږ نه دی هغې ته په دغه کې په عربۍ کې اذن وایي اذن ٹھیک شوه یو غوږ او دوه غوږونو ته اذنانې ډېر غوږونه او دوه غوږونه او ډېرو غوږونو ته اذان ډېر غوږونه نو قرآن کې الله پاک وایي ولهم اذان لا يسمعون بها دا هغې غوږونه دي خو په هغې سره اوري نه حقیقت پرې نه اوري ٹھیک شوه اذن د اذن جمع مکسر څه شی دی اذان د اذن جمع مکسر اذان دی ٹھیک شوه د کتاب دی کتاب یو کتاب کتابانی دوه کتابونه او د کتاب جمع ته وګورئ د واحد دا کتاب چې دی که نه دا په دې جمع مکسر کې لیکو تاسو ما ویلي چې جمع مکسر د واحد دا صیغه ماتېږي ګورئ ورته دا ماته شوی دا ته دغه ختم شو دا الف ته ختم شو ټیک شوه او دا څه پاتې شو دا کتاب چې و که نه هغه به اوس کتب شي کتب د کتب معنا ده ډېر کتابونه ټیک شوه صحیفه چې دا هم دغه کتاب وغیره ته وایي آسماني کتاب صحیفې الله پاک دنیا ته رالیږلې وي صحیفه معنا ده یوه صحیفه د دوو صحیفو دپاره صحیفتانې ټیک شوه او جمع مکسر نو ګورئ دا واحد دی دا واحد څنګه مات رامات شي نو دا به ګورئ په عربۍ کې قرآن کې
صحف صحف. نو الله پاک فرمای صحف ابراهیم و موسی، د موسی علیه السلام، د موسی او د ابراهیم علیه السلام کتابونه، صحیفه. صحف صحف جمع مکسر راغی ها، صحف د صحیفه جمع مکسر دی، د صحیفه واحد دی او د دې د صحیفه جمع مکسر څه شی دی؟ صحف دی. ها ګوره وته اوس وقت نه دی، وقت دې ته وقت وایي. وقت د وقت یعنی یو وخت، وقتانی دو وختونه، او جمع څه شی دی؟ اوقات ډیر وختونه. ٹھیک شو؟ جبل نه جبل په عربی کې غار ته وایي ها، جبل غار وایي. او جبلانی دو غرونه. ٹھیک شو؟ او جمع څه شی دی؟ جبال. د جبل جمع څه شی دی؟ جبال. ٹھیک شو؟ ها اوس دې خو بیا ګورئ، لږ ډېر مثالونه ولیکو، تاسو ته پته ولګي چې جمع سالم مذکر څه ته وایي، جمع سالم مؤنث څه ته وایي، او جمع مکسر څه ته وایي. ٹھیک شو؟ صوت اواز ته ویلی شي. ٹھیک شو؟ یو اواز، صوتانی دو اوازونه. او د دې جمع څه شی؟ جمع مکسر. د دې صوت جمع مکسر جوړیږي، نو همدغه صوت ولیکئ، صوت په جمع مکسر کې ولیکئ. خو شروع کې به دې کې راشي حمزه به پکې راشي، اس، او په مینځ کې به پکې د واو نه پس یو الف راشي، اصوات. ٹھیک شو؟ د سورې حجرات کې الله پاک فرمایي یا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم، تاسو خپل اوازونه مه اوچتوئ فوق صوت النبي، د نبی صوت، وګورئ صوت فوق صوت النبي، د نبی په اواز باندې تاسو خپل اواز مه اوچتوئ، د نبی د اواز نه خپل اواز مه اوچتوئ. ٹھیک شو؟ ها لسان په عربی کې جمع ته وایي، نو د لسان جمع مکسر جوړیږي. ٹھیک شو؟ نو د هغې جمع د لسان جمع مکسر ته ګورئ السنه، همدغه لسان بدل ته ولیکو. ګورئ ورته د دې دا واحد صیغه ماتېږي. لسان نو دلته کې به ورته مخکې شروع کې ورسره حمزه راشي، نو دا لام چې دی، دا لام چې کوم مخکې دی زیرو، دا به ساکن شي. ٹھیک شو؟ او دا نون نه دی، دا نون به دلته راکټ شي، دې منځ ته به راشي او ګول تا به ورسره ولیکي السنه، او سین لاندې به زیر راشي السنه د لسان جمع مکسر ده. السنه د لسان جمع مکسر ده. د دې څه قاعده نشته، دا به موږ داسې یادو. ښه غریب ته وایي. ٹھیک شو؟ غریب. او دو غریبانان یادو نو غریبانی، او ډېر غریبانان یادو نو غرباء. ٹھیک شو؟ غرباء، ډېر غریبانان. ها عالم چې دی که نه، عالم تاسو ټول پېژنئ چې الله والله د خپل دین علم ورکړی وي. زه دوه عالمان یادوم، نو عالمان دوه عالمان، او ډېر عالمان، نو د هغې دپاره د هغې جمع مکسر ده علماء. ٹھیک شو؟ علماء. نو علماء د عالم جمع مکسر ده. عالم جمع مکسر څه شی ده؟ علماء. ٹھیک شو؟ ډېر عالمان، علماء جمع مکسر ده، د عالم جمع مکسر علماء دی. ٹھیک شو؟ الله پاک جل جلاله قرآن کې فرمایي انما یخشى الله من عباده العلماء، انما یخشى الله من عباده العلماء، یقینا بېشک د الله نه ډېر زیات یریدونکي خلک علماء کرام دي. نو علماء هلته کې استعمال شوی. ها بیت په عربی کې کور ته وایي. بیت په عربی کې کور ته وایي. ٹھیک شو؟ او د بیت دوه کورونه، بیت معنا ده یو کور، او دوه کورونه بیتانی، او ډېر کورونه بیوت. قرآن کې ډېر زیات استعمال شوی بیوت. ٹھیک شو؟ ها بیا ورته مخکې ګورئ عقیده. موږ دا د عقیدو باره کې خبرې کوو که نه یاره پلاني عقیده ټیک ده او پلاني عقیده ټیک نه ده. عقیده. ٹھیک شو؟ یوه عقیده. عقیدتانی دوه عقیدې، او جمع څه شی ده؟ عقاید.
عقائد چې دا د عقیده جمع مکسر دی جمع مکسر عقائد دی ٹھیک شو تاجر 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 تجارت کون کی ته وایي د تاجر یعنی یو تاجر او تاجران دو تاجران او زه جمع مکسر دی وایو نو تجار تجار د دې بیا جمع مکسر دی تجار د دې جمع مکسر څه شی دی تجار دی ها مذهب مذهب هلکه وایي د پلانیس په کوم مذهب باندې دی ٹھیک شو مذهب یو مذهب مذهبانی دو مذهبونه او د دې جمع څه شی جمع مکسر مذاهب مذاهبی جمع مکسر دی جمع مکسر ورته څه کوي چې د واحد هغه صيغه ماته شو مینس کې پکې اضافه رااله ګوره د ځان نه پس بیا الف راغی مذاهب ٹھیک شو مریض مریض یو مرض وی یو مریض وی نو د مریض مریض ګوره مریض مریض چې کوم انسان مریض وي ها نو یو مریض مریضانی دو مریضان او مرضا مرضا ډیر مریضان ٹھیک شو مرضا ډیر مریضان ها یو بیا بل ور سره دی مرض مرض معنا دا یو مرض مرضانی دو مرضونه انسان ته مرضونه دوه لګېدلي دي او چې یو انسان ټول د مرضونو نه ډک دی نو هغې ته امراض امراض ٹھیک شو امراض ها بیا ګورئ ورته شاباس عمل عمل لري انسان چې کوم عملونه کوي د چا څنګه عمل وي د چا څنګه عمل وي نو یو عمل د عمل وي عمل یو عمل عملانی دو عملونه او اعمال د دې جمع مکسر څه شی رااله اعمال اعمال ډیر عملونه ٹھیک شو ها شخص شخص یو سړی ٹھیک شو شخص معنا دا یو شخص شخصانی دو شخصونه او اشخاص د دې جمع مکسر دی ها اشخاص جمع مکسر څه شی دی اشخاص ها ولد ولد یو ولد ٹھیک شو ولد زوی ته ویلی شي او هلک ته ویلی شي ٹھیک شو ولد معنا دا یو زوی یا یو هلک ٹھیک شو ولدان دو هلکان اولاد ډیر هلکان اولاد ٹھیک شو بنت بنت معنا دا یو جنۍ بنتان دو جنکۍ او جمع مکسر څه شی دی بنات بنات نو تاسو به اورېدئ مدرسه للبنات د جنکو مدرسه مسجد مسجد جماعت ته وایي ٹھیک شو نو مسجد یو جماعت مسجدانی دو جماعتونه او مساجد مساجد بیا جمع مکسر دی مکسر څه ته وایي مکسر ماتېدو ته وایي نو مساجد بیا د واحد هغه صیغه پکې ماته شي ٹھیک شو نو مسجد نه مساجد جوړ کړو سین سره الف راغی او نو دا بیا مساجد شو په عربی کې مخ ته وجه وایي وجه ٹھیک شو وجه وجه دا ها پکې اخره کې او د دې جمع مکسر بس وجه یو مخ وجهان دو مخونه او ډیر مخونه وجوه ٹھیک شو وجوه د دې جمع مکسر دی ها رجل په عربی کې رجل سړی ته وایي عربی کې رجل څه ته وایي سړی ته وایي او یو سړی او رجلان دو سړي او رجال بیا د دې جمع مکسر دی رجال ٹھیک شو د دې جمع مکسر څه دی رجال قاعده معنا نه یو قاعده
قاعده دښوا قاعده قانون وغیرہ دا او قاعدتان دو قاعده او قواعد بیا د دې جمع مکسر دی دښوا ها ماخ کې ګورئ نبی معنا دا یو نبی دښوا نبی معنا سره یو نبی نبیان دو نبیان انبیاء د دې بیا جمع مکسر راغی انبیاء د دې دا جمع مکسر جوړ شو ها اسم په عربی کې نوم ته وایي اسم څه ته وایي په عربی کې نوم ته وایي دو نمونه اسم معنا یو نوم اسمانی دو نمونه او جمع مکسر څه شی دی اسماء د اسم جمع مکسر دی ٹھیک شو ها عربی کی باب دروازے ته وایي عربی کی دروازے ته باب وایي باب دو دروازو ته څه وایي بابانی او ډیرو دروازو ته څه وایي ابواب نو دا جمع مکسر ده او جمع مکسر څه ته وایي چې په هغې کې د واحد صیغه ماته شي د جمع مکسر جوړولو هیڅ قاعده فارموله نشته بس دا به صرف یادول غواړي ما تاسو ته ښه ډېر ولیکل او د هغې مې درته بیا مثالونه هم د قرآن پاک نه درکړل تاسو بیا په قرآن پاک کې پخپله هم کتی شئ څومره چې درته ښکاري په قرآن پاک تاسو تلاوت کوئ په هغې کې اوس غور و فکر کوئ چې کم پکې جمع سالم مذکر دی کم پکې تسنیه کم اسم واحد دی کم تسنیه دی کم مذکر دی کم مؤنث دی ها بیا پکې کم جمع دی د جمع کم قسم دی جمع سالم دی او که جمع مکسر دی جمع سالم کې بیا کم یو دی جمع سالم مذکر دی او که جمع سالم مؤنث دی جمع سالم مذکر څه پہچان دی اونا आवाज پکې اخره کې جمع سالم مؤنث څه پہچان دی چې په اخره کې د آت اضافه د آت आवाज راځي او بیا چې د جمع مکسر نو ما تاسو د جمع مکسر جوړولو هیڅ قاعده نشته دا بې قاعدې جوړیږي او جمع مکسر ما تاسو ته وایي چې رسنه به درته پته لګي د عربۍ محاورې نه یا ډکشنري وغیره چې بیا ګورو منجد یا بل داسې کوم کتاب وي دغه د عربۍ ډکشنري وي هغې ته به معلومیږي موږ ته ښه بل به چې دی تاسو ته بیا ما د هغې ډېر زیات مثالونه مو لیکل نو دا مثالونه هم ځان سره یاد